څنګه چې تو ته پته ده حکومت د ضلع صوابۍ سو هاسپټل چې دي نو هغې د نجکارۍ لپاره هغې یو آرډر ایشو کړی دی. موږ نن هغه آرډر چې دی کوم چې د هسپتالونو د نجکارۍ لپاره یې کې د یاروسین یو کیټګري ډي غټ هسپتال دی نو هغه خلاف موږ راغلي یو هغه موږ نن چیلنج کړو په پشاور هائیکورټ کې. زموږ مین پلی دا ده چې آلریډي د صحت په حوالې سره دا پرایویټ هسپتالې چې کوم دي دا کسان به راشي او دا سرکاري هسپتالونه به هغې والي او که یو ځل دې ټیکهدارانو دا هسپتالونه واغستل نو هغې به بیا خپله منماني کوي او هغه ریټس په سیوا کوي. نو د یاروسین کیټګري ډي هاسپټل او نور چې کوم د صوبې کوم هاسپټل دي 24 د هغې خلاف چې موږ راغلي یو او انشاءالله الرحمن سبا هغې کې تاریخ دی او زموږ مین پلی دا ده چې آرټیکل 38 زموږ د کانسټیټیوشن دا وایي چې تاسو دا بیسک فیسیلیټي چې دي هیلث او ایجوکیشن دا به فری اف کاسټ تاسو خپل انهیبیټنټس ته او یا خپل عوامو له ورکوئ. نو موږ مین زور په دې دی. او دویمه خبره دا ده څنګه چې تاسو ته پته ده چې سړی په نشه راشي نو ړومبی کار دی دا وکړي چې د کور سامان خرڅوي. نو موږ حکومت ته خواست کوو چې دا د کور سامان چې دی دا هسپتالونه دا سکولونه خدای لپاره دا مه خرڅوئ ځکه چې دې مت کې به د ایجوکیشن او هیلث چې کوم دی نو هغه به د عام خلکو د دغه له ووځي او دا به یو ډېر لوی مسایل به دا پیدا کوي. والسلام. عباس خان، سنگین، ایډوکیٹ.